په اټلي کې وسیم خان د خپلې مزدورۍ په پیسو باندې چا سره د ټولو ملګرو په ګاډي کې وسوځاوه. وسیم خان زمونږ کشر و او دې تللی وه اټلي ته دپاره د دې چې د یو ښه مستقبل دپاره د مزدورۍ دپاره د خپل خاندان د سپورټ کولو دپاره. مور ته مو کشف له نه کولو چې یاره بیا سره دې پس پکې تېرې شولې چې یاره اکسیډنټ یې کړی دی، بیمار دی، ورېږو. نن به سره خبرې کوي، سبا به د ټلیفون کوي، نن سبا پای کې دا 55 دن تېر شولو. خبر شوه څه وې؟ یاره چې هغه خو مونږ دا 55 ورځې ناخبره ساتلې وه، ولې چې هغه هم بیماره ده. او بله خبره دا چې کله خبر شوه نو انتهایي د درد د غم یو غټ ور پرې را پرېوته. بیا یې ته مسله هم راغله، ډاکټران دا وغیره وغیره، او بس وشو. او بس الله یو سړي له هم صبر ورکړي، موږ له هم صبر راکړي. هغه پرون سهار د وسیم خان جستحاکي راغلله، موږ یې جنازه وکړله، دلته خپلې خورې ته مو وسپاره. نو بس یو نه ختمېدونکی غم دی او نه هېرېدونکی غم دی، یو تکلیف دی، یو درد دی او یو ظلم وشو وسیم خان سره په دې خاطر چې مثال په طور هغه خپل حق حلال د محنت مزدورۍ پیسې غوښتې. ورته ویې چې یاره پیو لچوه او بیا ځو. ګاډي کې دې ناست و، دې ګاډی په هغه سی سی ټي وي فوټیجز کې تاسو کتی شئ چې هغه ګاډي دې په داسې انګل کې ودرېږي چې د هغې یو سایډ ته دروازې کولوېږي، یو سایډ ته بلکل هغه پټرول بوت سره خوا کې دغه کړي. دې ظالمان ولګي او د دې په ذهن کې دغه وحشیانه منصوبه وه، هغه وحشیت درندګیت په دې په دغه کې و چې دې شاته ډیک کولو کې هغه فوټیجز کې سړی که تاسو به یې وګورئ، کتونکي به یې وګورئ چې دې یو کس نوزل ونیسي د پټرول او بل کس پې لایټر ورولي او دنده او بل هغه نوزل بیا یې کې روان پرېږدي او دې بار دې خوا رامنډې کړي چې کله د هلکانو ورته اور ولګي نو دوی د بهر راوتو کوشش کوي په دروازو باندې، خو دا ظالمان لګیا وي هغه دروازې دنده پوش کوي چې دوی بهر راونځي. نو بس بیا خو اور او دا کچه ځوانانو دغه و هغه ظلم ورسره وشولو، بربریت ورسره وشولو او هغې اور کې دا 4 واړه ځوانان شهیدان شو. مونږه ته چې پته ولګېده ټلیفون راته وشولو دغسې چې دغسې واقعه وشوله، نو ډېر زیات دردناک او اذیتناک دا وخت په مونږ دغه شولو او هغه پیسو ظالمانو هغه په جای د دې چې هغه خپلې پیسې د محنت ورکړې وي هغې ظالمانو ول مرګ ورکړه او داسې مرګ ډېر زیات دردناک اذیتناک ځایم چې داسې به یو انسان په سوچ کې هم داسې نشي راځي چې زه به یو انسان بل انسان سره داسې کار وکړي. وسیم خان زمونږ کشر او دې تللی وه اټلي ته دپاره د دې چې د یو ښه مستقبل دپاره د مزدورۍ دپاره د خپل خاندان د سپورټ کولو دپاره چې زه به د خپل خاندان سپورټ کوم او یو ښه بهترین لایف سټایل به بیا دې تېروي. په هغه سلسله کې وسیم خان تللی و بهر اټلي ته او بیا هلته کې کار کولو، هغه ځای کې کارډ د ایټالین کارډ یې واخیستل. د بده مرغه هغه کار کولو داسې چې هغه انسانانو په شکل کې درندګانو، هغه خپله مزدوري ورسره وسیم خان ورسره نور ملګري مو چې هغه هم د پښتنو د سیمې افغانستان سره تعلق ساته، دا ټول پښتنو دوی ورسره کار کولو، محنت مزدوري یې کوله او چې کله به پیسې بیا ټایم پکې تېر شو دوی ورته چې خپلو پیسو مطالبه وکړه چې یاره صبر وکړه، هیلې بهانې به یې کولې. دلته کور کې ضرورتونه وه، د کور د چلولو دپاره، د مور د علاج دپاره، د وسیم خان په تلو کې کوم قرض پور شو د هغې د ادا کولو دپاره هغه به دلته نه ډیمانډ کې د اول ته کې هغې به چې دی نو هغې به چې کله مطالبه وکړه د خپلو پیسو نه هغې به ودی چې اوس کېږي بیا کېږي هفته پس کېږي او بهرحال په هغې کې میاشتې تېرې شولې. کله چې دوی پوه شو چې یاره دا دوی خو موږ سره ټال مټول کوي نو دوی ورته ووایي چې یاره موږ تاسو سره نور بیا کار نه کوو، خو تاسو زموږ له پیسې نه راکوئ او موږ ستاسو خلاف به شکایت وکړو. دغه ظالمانو دوی ته ووایي چې یاره تاسو له موږ د پیر پرست پیسې درکوو. وسیم خان کور ته ټلیفون وکړو، مور ته یې ووایي چې یاره ما ته به د پیر پرست پیسې میلاو شي او زه به پیسې درولېږم نو بس بیا به پرې د کور معاملات هم خپل حل کوې او خپل علاج به پرې ته هم کوې. هغه د پیر پرست دی لاړ ډیوټۍ له ورسره نور ملګري مو ډیوټي دې وکړل د سهار ماسپښینه پورې، ماسپښین واپسي چې کله دوی کوله دوی له یې چې تاسو ته به پیمنټ درکوو. په لاره دوی ورته وایي چې یاره هلته چونکې پټرول پمپو کې سیلف سروس وي نو بس دا دغه واقعه ده او نور لکه چې کوم ملزمانو هغه ایټالین ګورنمنټ چې چونکې هلته د قانون حکمراني ده ایټالین ګورنمنټ په 2 غنټې کې هغه اریسټ کړل. کسان د دې ځای وو؟ کسان د بدقسمتۍ نه دا د پاکستان کسانو، پاکستانیانو دا کنټریکټرز او هغه اوس هلته کې اریسټ دي، ګرفتار شوي دي په 2 غنټې کې او هلته ایټالین ګورنمنټ ټولو موږ له دا تسلي راکړې ده چې دوی ته به داسې سزا ورکوو چې بیا د یورپ په ځمکه باندې په دې ځای کې څوک داسې سوچ هم ونه کړي چې موږ به یو انسان سره داسې کار وکړو.